إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة. دمازیګر په دې ټیم کې لوبې ټوکې کوي، څوک یو لوبه کوي څوک بل لوبه کوي، او دغه دمازیګر دا وخت د ماشومانو د دې لوبو دپاره ډېر مختصر وي او کم وي. اکثر دا ماشومان په دې لوبو ټوکو کې ورانم شي، یاره وایي زما نمبر پکې پاتې شو، ماښام شو، ناوخته شو. دغه مثال د انسان د دې ژوند دی چې د انسان دا ژوند دا ډېر زیات مختصر دی. دنیا کې دی همیشه دپاره نشي پاتې کېدی، او که ډېر هم زیات پاتې شي خو آخر د انسان ته به مرګ راځي. دا د دنیا دا ژوند دا به د ده دپاره ختمیږي. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. هر یو څیز چې په دنیا کې دی دا به ختمیږي، صرف د الله جل شانه ذات دا به باقی پاتې کیږي. د دې وجې نه د دنیا دا ژوند انتهایی مختصر دی د انسان دپاره، خو انتهایی قیمتي هم دی د انسان دپاره. کچره د انسان په دې دنیا کې د الله تعالی حکمونه ومنل، د الله تعالی د رسول محمد صلی الله علیه وسلم طریقې په خپل ژوند کې راوستلې، یقینا چې د دې انسان دا ژوند د ده دپاره قیمتي شو. ځکه که دی په دې دنیا کې د نیکۍ کار کوي هغه د ده دپاره حسابېږي، او که دی په دې دنیا کې د بدۍ کار کوي د ده دپاره هغه حسابېږي، او د دې حساب به الله جل شانه د دې انسان سره کوي د قیامت په ورځ باندې. د دې وجې چې الله تعالی سره د انسان ملاقات کیږي او الله تعالی ته دا انسان جوابدeh دی، نو بیا د انسان له پکار دی چې دی د خپل ژوند د شریعت د اصول مطابق تیر کړي. ځکه دې دنیا کې انسان د ځناورو په شان ژوند خو نشي تیرولی چې ګینې دی به سریله ګرځي، بلکې دا انسان به په دې دنیا کې د شریعت د اصول مطابق ژوند تیروي، او دغه قانون چې کوم د الله او د الله د رسول دی د هغې مطابق دی خپل ژوند تیر کړي نو دی کامیاب دی. او د دې وجې نه فرمایي چې الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د انسان مسلمان دپاره د مؤمن دپاره جیلخانه د قید دی، او د کافر دپاره جنت دی. ځکه دی دلته د پابندۍ ژوند تیروي، او کافر دلته چې کوم دی نو د پابندۍ ژوند نه تیروي، چې څه زړه غواړي او د ده څه خواهشات یې هغه دی پوره کوي په دنیا کې. او د مؤمن دپاره او د مسلمان دپاره دلته ژوند تیرول دا د یو قانون د لاندې دي، د پابندۍ ژوند به دی تیروي. او که دلته د انسان د پابندۍ ژوند تیر که نو دغه انسان بیا په آخرت کې به آزاد ژوند تیروي. ځکه د دنیا خواهشات دا خو پوره کېږي نه، او د انسان زړه ډېر څه غواړي چې دا زه وکړم، خو شریعت د هغې اجازت درته نه ورکوي. د دې وجې نه د دنیا دا ژوند مختصر دی او لږ دی، او د آخرت ژوند دا د همیشه پاتې کېدو ژوند دی. خو که د انسان په یقین کې دا خبره راله چې یاره زه به همیشه ژوند چې هغه د آخرت ژوند دی، هغه د قیامت ژوند دی، یا به جنت ته انسان ځي یا به دوزخ ته دا انسان ځي، هلته بیا مرګ نشته، مرګ به ختم شي. او په دې دنیا کې د انسان سوچ وکړو دا 50 کاله 80 کاله او 80 کاله دا مختصر ژوند د انسان د الله او د الله د پیغمبر په تابعدارۍ کې تیر کړ، یقینا چې آخرت کې به دا انسان بیا خوشحالي. تاسو د بزرګانو اولیاء ته وګورئ، د دوی دا ژوند څومره د سختۍ دی، څومره د تکلیف دی، او څومره د الله عبادت کوي، څومره د الله او د الله د پیغمبر په طریقه باندې ژوند تیروي. د دوی په یقین کې دا خبر راغلی چې وایي د دنیا دا ژوند دا ګوره ډېر مختصر دی، د آخرت ژوند دا د همیشه پاتې کېدو ژوند دی، هلته انسان ته بیا مرګ نه راځي. خو که دلته د الله رضا که هلته به دنه الله رضایي، الله به دنه خوشحالی، او تا ته به د جنت ټکټ په اسانه باندې میلاو شي. ورنه دا دنیا دا انسان سره وفا نه کوي. موږ د دنیا پر مال او دولت پسې ګرځو،
د دنیا په جاه او جلال پسې ګرځو د دنیا په مال او دولت او په جیداد پسې ګرځو خو دا ټول ارسه د انسان د پاتې کېدو والے دي بالکل ختمېدو والے دي حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي دبا د جواهراتو او د ملغلرو کاروبار به کوو د دنیا روزګار کوو د بادشاہانو ته به د ملغلرې او دا قیمتي کاڼي تحفه کې وړل فرمایي یو ورځ ما هرقل بادشاہ ته تحفه کې ملغلرې وړلې وی چې لاړم د هغه د یو خاص سړي سره میلاو شوم وی ما ورته وویل چې یاره ما خو بادشاه سلامت له ملغلرې راوړي دي وی هغه راته وویل چې یاره بادشاه سلامت خو دا دوه درې ورځې فارغ نه دی او دوه درې ورځې پس به ته چې کوم دی باید هغه سره ملاقات وکړي خو بهر حال بادشاه چې په کوم میشن باندې چېرته روان دی نو زه به تا ځان سره بوځم او دغه نظاره به چې کوم دی ته وکړي وی ما چې بس ټیک ده بادشاه چې کوم دی نو روان شو یو صحرا ته لاړ هلته یو خیمه لګېدلې ده او په هغه خیمه کې دننه یو قبر دی بادشاه سلامت چې کوم دی نو اول د عیسایانو د راهبانو د بزرګانو او د هغوی چې کوم عالمانو نو هغه خیمې ته دننه ننوتل هلته آه و بکا وکړله زاري فریاد یې وکړل جړاګانې یې وکړلې او دغه خلک بیا دغه خیمې نه بار راووتل د هغې نه وروستو طبیبان حکیمان ډاکټران د هغه وخت چې څه وو د هغوی یو وفد او یو قافله خیمې ته نه ده وتله او په خیمه کې چې کوم دی نو آه و بکا فریاد زاري او جړاګانې وکړلې او څه وخت پس هغه خلک چې کوم دی نو د هغې نه راووتل بیا د دنیا مالدار خلک دغه خیمې ته ننوتل او په خیمه کې لږ ساعت تیر کو بیا راووتل او بیا د ښایسته جنکو د نوجوانانو پیغلو جنکو یو وفد ورننوت او په خیمه کې لږ ساعت او وخت تیر که او بیا د خیمې نه راووتل اخره کې هرقل بادشاه روم دی ورننوته او خیمه کې ودرېده او ډېر آه و بکا او جړا او فریاد یې وکړه او د خپل زوی ته مخاطب شو چې بچیا ما تعالی چې کوم دی نن بادشاهان راوستي دي مالدار خلک مې دل راوستی دی طبیبان ډاکټران حکیمان مې دل راوستي دي او پیغلې جنکۍ دا مې دل راوستي دي د دې دپاره چې دا ستا سفارش وکړي ستا د ژوند دپاره ستا د دوباره پیدا کولو دپاره چې تعالی الله دوباره ژوند درکړي خو په دې خبره باندې زما یقین دی چې الله جل شانه داسې بادشاه دی او داسې بادشاه تعالی مرګ راوستلی دی چې د هغه نه طبیبانو ته ضرورت شته نه ډاکټرانو ته ضرورت شته نه پیغلو جنکو ته ضرورت شته او نه چې کوم دی مالدارو خلکو ته ضرورت شته او نه بل چا ته ضرورت شته دی داسې بادشاه ته وجلی چې هغه بادشاه د چا سفارش نه قبلی او چې د انسان وخت پوره شو نو بیا د الله د طرف نه چې کوم امر یې اسرائیل علیه السلام ته هغې کې چې کوم دی لیت العال بیا اسرائیل علیه السلام نشي کولی نو واپس د هغه خیمې نه راووته او ولاړ حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي چې ما د دې دنیا دا حال ولیده چې یاره بادشاهي وخت دی لوی بادشاه دی لوی طاقت او قوت ورسره دی هر قسم مال جیداد دولت ورسره دی خو د خپل زوی د مرګ د بچ نه کړی شو نو لہذا ما د دنیا دا روزګار او کاروبار پرېښوده او راغلم د الله تعالی په در کې پرېوته د دې وجې نه که انسان په دنیا کې مالدار دی او که غریب دی که دی په هر حال کې دی خو دې انسان ته به مرګ راځي دا د دنیا دا ژوند دا به د ده نه ختمیږي هغه ژوند د ده دپاره د کامیابۍ دی په کم ژوند کې چې د الله رضا که د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضا که او د شریعت په اصولو باندې خپل ژوند تیر که یقینا چې دغه انسان کامیاب دی ده ته بیا مرګ څه کار نه ښکاري فرمایي علما کرام چې 5 څیزونه دا د 5 څیزونو نه مخکې غنیمت دی ځواني د بوډاوالي نه مخکې
یو سړی نوجوان دی دی ځوان دی د ده طاقت او قوت په خپل ځای باندې برابر دی دی په دې کې د الله عبادت کولی شي دی په دې کې ګناهونه کولی شي دی په دې کې هر څه کولی شي خو چې کله دی بوډا شو دی د ده زړه غواړي چې زه عبادت وکړم خو نشي کولی د ده زړه غواړي چې زه الله رضا کړم خو نشي کولی هغه طاقت او قوت د دې انسان دی د دې وجې نه د ځوانۍ عمر د انسان دپاره دا ډېر زیات قیمتي دی او علما فرمایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عرش د سوري د لاندې به قیامت کې اوه کسان ولاړي یو به نوجوان وي هغه نوجوان چې هغه د الله عبادت کړی الله یې رضا کړی الله ته خوشحالی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو خپل ژوند تیر کړی دغه انسان دا نوجوان دا به چې کوم دی قیامت کې د عرش د سوري د لاندې ولاړي د دې وجې نه د ځوانۍ عمر د دې قیمت هغه چاته معلوم دی چې یو سړی ضعیف شي او دی بوډا شي نو دا غنیمت ګڼل پکار دی چې ماله الله نن ځواني را کړې ده نن یې راله قوت را کړی دی سار له به زه ضعیف شمه زه به بوډا شمه زه به هغه عبادت نشم کولی کوم عبادت چې انسان په ځوانۍ کې کولی شي بل هغه انسان چې دی مالدار دی نو د غریبۍ نه مخکې د ده دپاره دا مالداري دا یو غنیمت دی یو انسان مالدار دی د سره مال و دولت دی د سره جیداد دی دی د الله په لار کې پیسه لګولی شي جومات جوړولی شي مدرسه جوړولی شي د غریبانانو مسکینانو سره امداد کولی شي زکات ورکولی شي مختلف قسم نیک اعمال دی هغه دی کولی شي د مال او د دولت په ذریعه باندې خو که په ده باندې غریبي راله د ده زړه غواړي چې زه جومات جوړ کړم خو نشي جوړولی د ده زړه غواړي چې د یو غریب سره مدد وکړم خو بیا یې نشي کولی د ده زړه غواړي چې زه لاره پل کویې مدرسه جوړه کړم خو د ده وس نه کېږي ځکه دی غریب شوی دی او فرمایي چې په انسان باندې دوه حالت په دنیا کې راځي مالداري او غریبي دا به په ده باندې راځي یو سړی به غریب وي که الله وغواړي دی مالدارولی شي یو سړی مالدار دی که الله وغواړي دی غریب کولی شي او داسې په دنیا کې تاسو د دنیا مخلوق لیدلی دی مال دولت سره یې جیداد سره یې خو د هغې قدر او قیمت سره نه یي عیاشي کوي عیش پرستی کوي د الله حکمونه نه مني الله یې د جیداد نه خلاص کي الله یې د مال نه خلاص کي غربت پرې راولي بل ته الله چې کوم دی نو بیا محتاج کی د دې وجې نه مالداري د غریبۍ نه مخکې دا یو غنیمت دی د انسان دپاره چې دی پکې الله په هغې باندې رضا کي بل صحت د بیمارۍ نه مخکې انسان له الله صحت ورکړي که دی غریب دی او که دی مالدار دی خو چې په صحت باندې دی روغ دی دا د ده لپاره غنیمت دی که به د باندې بیماری راغله دی بیا هغه عبادت نشي کولی د الله تعالی کم چې دی په روغ صحت کې کولی شي داسې ډېرې خبرې دي چې د انسان دپاره هغه ډېرې زیاتې قیمتي دي خو که انسان په دې دنیا کې په دې خبره باندې سوچ وکړو فکر یې وکړو او د ده په یقین کې دا خبره راغله چیرې د دنیا دا ژوند دا د همیشه پاتې کېدو ژوند نه دی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحیوان لو كانوا يعلمون همیشه پاتې کېدو والا ژوند دا د آخرت ژوند دی او دا د قیامت ژوند دی چای کې به دا انسان بیا همیشه د پاره فرمایي علماء کرام چې د قیامت په ورځ باندې به الله جل شانه دا مرګ دی او ګډوري په شکل کې راولي یحیی علیہ السلام ته الله حکم کوي دا ذبح کا خلق به تپوس کوي جهنم والا او جنت والا چې دا سو دا الله د طرف نه به ته حکم وشي چې دا هغه څیزو چې تاسو په دنیا کې ردی نه یریږئ چې مرګ دا مرګ د همیشه د پاره اوس ختم شو که یو انسان په جهنم کې دی همیشه د پاره به جهنم کې که یو انسان په جنت کې دی دی به د همیشه د پاره بیا په جنت کې اوسېږي د دې وجې نه چې مرګ نشته هلته خبره ختم ده دلته دا مرګ انتهایی تلخ حقیقت دی یو خطرناک چیز دی فرمایي چې اسرائیل علیه السلام عیسی علیه السلام ته خلق راغی وایي ته خو دا مړي را ژوندي کې خو موږ ته پکې چې ته زوړ مړی را ژوندی که نو نوح علیه السلام زوی سام وایي دا راله را ژوندی که چې موږ د ده نه تپوس وکړو عیسی علیه السلام چې کوم دی د هغه قبر ته ودرېد هغه د قبر نه راپاسو
نو د هغه ږیره سپینه وه ویښته یې سپین شوي وو د خلکو دې تپوس وکړو چې یاره ستاسو زمانه کې خو به ویښته نه سپینېدل وی دا خو د قیامت د یرې نه مې دا ویښته سپین شو چې د اواز را باندې وشو نو چې د قبر نه را پاسېدم نو د دغه یرې نه مې ویښته سپین شو بیا دې تپوس وکړو وی چې ستا د مرګ څومره وخت وشو وی چې یاره 4,000 کاله زما د وفات وشو وی د ټولو نه تریخ او خطرناک وخت په دې کې کوم وی چې د ټولو نه خطرناک او تریخ څیز دا د زنکدن سختوالی چې هغه تریخوالی اوس هم زما په حلق کې موجود دی کم چې د زنکدن په وخت کې انسان ته راځي د یو مؤمن دپاره د مرګ سخته ده انتهایی ډېره ده او زیاته ده نو د کافر دپاره خو د هغې صحت نشته دی او بیا اسرائیل علیه السلام چې انسان ته راځي نو چې یو انسان ګناهګار دی کافر دی نو دی په یو دهشتګرد او په یو دهشت کې چې کوم دی په خطرناک شکل کې دی انسان ته راځي او چې مؤمن دی نو دله په ښکلي شکل و صورت کې دا انسان دا اسرائیل علیه السلام راځي نو فرمایي چې د ده دپاره دغه دهشت او دغه سختوالی هم د دې انسان دپاره پوره دی چې د قیامت د ورځې پورې به هغه د ده د ذهن نه دا ونوځي د دې وجې نه چې دا دومره سخت مراحل د انسان ته را روان دي او دا انسان به دا توی کوي خامخا به دې له ځي د زنکدن سخته ده د قبر عذابونه دي د قبر سوال جواب دی د قبر چې کوم دی هغه ژوند دی چې هغه د انسان په عقل کې نه راځي چې په دې دومره ورکوټي ځای کې انسان پروت دی دې کې به انسان څه کوي څومره وخت به دی په دې کې تېري الله ته د هغه علم دی چې څومره وخت دا انسان په دې کې تېري نو که دی نیکوکار وي خدا د ده دپاره بیا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده او که دی بدکاره وي ګناهګار وي نو دا د ده دپاره د جهنم د کندونه بیا یو کنده ده دا سخت مراحل دی انسان ته را روان دي د قیامت ورځ ده حساب کتاب دی عمل نامه ده او د هغې سره سره پل صراط باندې تېرېدل دي د الله چې کوم دی هغه حساب د هغې سر سامان نه دی معلوم ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره که انسان په دې دنیا کې د ذرې بر نیکي وکړي الله به له د هغې بدله ورکوي او که دا انسان په دې دنیا کې د ذرې بر بدي کوي ګناه کوي د هغې حساب کتاب هم سره الله کوي نبی علیه السلام یو ځل یې ناست و ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ دا ورسره ناست کجورې ورته پرتې وې مخې ته څه شنې کجورې وې او څه پخې کجورې وې دی خوړې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي د دې حساب کتاب به موږ سره الله کوي عمر رضی الله تعالی عنہ غوسه ناک و هغه شنې کجورې راواغستې او د ځمکې درې سره وبغولې وایي د دې به موږ سره الله حساب کوي څو ورځې پس موږ چې کوم دی کجورې وخوړې او لوږې او تندې تېره و د دې به موږ سره الله حساب کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې او د دې حساب کتاب به موږ سره الله جل شانه کوي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د یریږي چې ما سره به الله حساب کوي عمر فاروق ابوبکر صدیق علی رضی الله تعالی عنہ چې دا جلیل القدر صحابه کرام دي دا هغوی سره دا فکر دی او غم دی چې ما سره به الله حساب کتاب کوي او ما ستا سره د دې خبرې غم او فکر نشته چې ما سره به الله حساب کتاب کوي الله ته به مخامخ کېږم الله ته به جوابدeh یم دلته یو سړی یو ځلې موږ بل ځای کې ولاړو نا په دې لار را روانو موږ سره ودرېدو افضل ماسټر صاحب و نو هغه څه خبرې شروع شولې نو محمد افضل ته وایي چې یاره دی به الله له څه جواب ورکوي هغه ورته وایي یاره دی الله له جواب ورکولی چې ځکه چې دی کم کارونه کوي نو دی په دې خبره پوه دی چې زه به الله له جواب ورکوم خو هلته بیا الله له څوک جواب نشي ورکولی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار د قیامت په ورځ باندې به الله په خپله وفرمایي چې نن ورځې بادشاهي د چا ده څوک به جواب نشي ورکولی الله به په خپله باندې وایي لله الواحد القهار نن ورځې بادشاهي دا هغه الله ده چې قهار دی او جبار دی ځکه د قیامت په ورځ باندې به د الله غصه او جلال دا ډېر زیات سیوا وي د دې وجې نه چې الله ته موږ جوابدeh یو الله له به موږ جواب ورکوو نو څنګه به وله ورکوو بیا خو موږ الله ته جواب نشو ورکولی د دې وجې نه په دنیا کې د الله تعالی حکمونه منل د الله د پیغمبر طریقې په خپل ژوند کې راوستل اگر چې دا انسان ته ګران ښکاري خو ګوره دا دومره ګران کار نه دی آسان کار دی خو که د انسان په زړه کې دا خبره راله
هلته زموږ یو ملګری دی هغه اکثر دا خبره کوي که نه چې موږ خو نیک اعمال کوو خو زموږ باطن چې کوم دی دا ګنده دی که زموږ باطن او زړه صفا شو یقینا چې دا کارونه بیا انسان ته آسان دي د الله په حکمونو باندې د الله د پیغمبر په طریقو باندې خپل ژوند تیرول دا دومره ګران کار نه دی د بزرګانو ته وګورئ د علماو ته وګورئ د تبلیغیانو ته وګورئ دا څومره چې کوم دی د الله او د پیغمبر په طریقه خپل ژوند تیروي څه ګران کار نه دی او نه څوک په چا پورې خاندي دا د خاندان پکې څه نشته دی خو که چېرې موږ په دې خبرې یقین راغی چې الله ته به جوابدeh یو هلته هغه همیشه ژوند کې به بیا موږ څه کوو نو د دې وجې نه په دنیا کې د الله او د الله د پیغمبر په طریقه باندې خپل ژوند تیرول په دې کې د انسان کامیابي ده. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. مانځه نه وروسته به ختم